السلام علیکم او ستړي مشه زه عمر خان یم چارسده علاقه تورنګزو کې موجود یم او په تورنګزو کې بیا د پیرانو مقبره کې موجود یم. یو ډېر لوی شخصیت قبر له مې راوستی چې هغه د دارالعلوم دیوبند فاضل پاتې شوی دی او د علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه جانشین پاتې شوی دی. چې کله علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه وفات کېدو نو طلبه کرام ته ګیر چاپېره ناست وو. طلبه کرام ورته ژړل ورته ویل چې حضرت ستا نه بعد به مونږ ته څوک پاتې کېږي. نو علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه ورته وویل چې ژاړئ مه، زه له ځان نه پس یو ډېر لوی تکړه عالم پرېږدم چې د هغه نوم علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دی. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر پاتې شوی دی. پته نشته چې څونه موده هلته په دارالعلوم دیوبند کې هغوی د تفسیر درس کړی دی، خو بیا تر د وفاته پورې هغوی بهاولپور کې په مدرسه کې چې کوم دی نو درس و تدریس کړی دی. تاریخ پیدایش چې کوم دی نو 7 اکتوبر 1898 او وفات چې کوم دی نو 14 اګست 1983 کې دا د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه تاریخ وفات دی. نو د هغوی قبر ته درښایم او یو څو خبرې سره بیا کوم. دا تاسو کتی شئ چې دا د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه قبر مبارک دی او یقین وکړئ چې یو عجیبه غوندې سکون دلته کې انسان محسوسوي چې دلته کې ناست دي. نو دا د هغوی قبر دی. د یو دونه لوی شخصیت چې هغه د دارالعلوم دیوبند فاضل پاتې شوی دی، د علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه جانشین پاتې شوی دی چې د ایشیا صفي اول زه به دا ووایم چې د ټولې ایشیا د صفي اول مدرس پاتې شوی دی. او ویل کېږي داسې چې موږ د ډېرو لویو لویو علماو نه اورېدلي دي چې د ده په وخت کې د ځمکې راپاس او د اسمان لاندې د دومره لوی عالم بل ونه نو دلته کې موجود یو. نو دا ګیر چاپېره مقبره راته درښایم، مقبره نه ده خو دا د هغوی قبر مبارک دی او ډېر لوی شخصیت چې په ټوله ایشیا کې د هغوی نوم ستایلي کېږي، د هغوی نوم اخیستل کېږي چې د ځمکې راپاس او د اسمان لاندې د دومره لوی عالم او ډېر لوی شخصیت نو دا د دوی د مرقد مبارک د قبر مبارک دی. مخامخ ورسره د خوا کې ورسره نور قبرونه هم دي. دا د چا قبر دی تنویره؟ دی د زوی قبر دی، دا د زوی قبر دی. خوا کې ورسره زما څومره خیال دی د خور قبر یې جوړه او اوس وفات شوې وه. او دا یو څو قبرونه دي دلته ګیر چاپېره تاسو کتی شئ، دا پټیري ګیر چاپېره او دا بیا د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه قبر مبارک دی. دا خوا کې ورسره دا معمولي شان چټۍ پرته ده چې په دې باندې زه دارې ناست یم. او دا قبر چې کوم دی نو چارسده تورنګزی پیرانو مقبره محله میروزی او بیا پیرانو مقبره کې دا قبر چې کوم دی نو دا موجود دی. دغه یو په زړه مې دا ارمان و چې دا یو قبر له دا ویډیو کومه چې دا تاسو ته درښایم. نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او همدې سره عمر خان زه اخلم ستاسو اجازت. تاسو چېرته هم اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله په